دلته کتاب جهاد دا ذکر کیږي او مخکې د دې تفصیل تاسو ویل چې جهاد د دې معنا لغوي معنا شرعي او همدارنګه جهاد تفصیل دا څنګه دی جهاد فرض عین دی که فرض کفایي دی جهاد څنګه شروع شوی دی دا مسئله تاسو کړې چې فرض عین شي نو التا خذ بغیر د خاوند اجازه نه بلار اجازت نه بغیر وي د دې جهاد تفصیل شي او زمونږ په قها دا دي چې کله د مسلمان ملک باندې کافر غلبه وکړي یو مسلمان ملک ونیسي نو باغی باندې جهاد دا فرض او بیا کله هغه وس وړیر کړي نو هغه وس نه و نو بیا هم داسې داغه ته قریب شو دی باغی باندې فرض حتی تر مشرق او مغرب پورې دا فرضیت نو دا راځي نن سبا جهاد کافرانو دی يهودو نصاراو خلاف باندې دا فرض دی او ځکه چې مسلمانانو وس نشته مسلمانان کمزور دي دا فرض عین دي او کله چې فرض عین دي زړه تاسو کومه ستاسو اراده وي چې زه جهاد کوم بل جهاد په تور باندې وي په لسان باندې وي مجاهد پتا د جهاد چې نه تایید کوا او کدانی په لسان باندې وي همدارنګه جهاد د مال وي داغه سرچینو امداد کوا مالی جانی امداد سره کوا جهاد ته خلق یې روا داغه قائل اوسېګا چې کله مقدر ته برابر شو داغه نه پاتې جهاد کې جهاد نو دا باندې باب دې په بیان د جائز دې اغاره چې داړه واچ بچا باندې په کافرانو باندې هغه کافران چې دعوت اسلام ورته رسیدلې نو دلته مخکې خبره و ما په غالبانه چې داړه در باندې چې دعوت رسیدلې نوي نو مسله دا ده هغه کافرانو ته خبر ورکړي چې منګه پتا یا اسلام راوړي او کني پتا باندې حمله د وجه پریدوم نه نو خو غره یا پتا نه وخت وړي موږ مشوره او یا وو چې موږ اسلام راوړو یا به انکار چې موږ بالکل اسلام نه راوړو اسلام نه راوړو خبره ختمه که اسلام نه نور خپل کفر باندې ټینګ شو نو ته باندې حمله داو خو چې کوم قوم کافرانو ته دعوت رسیدلې دي او هغه دعوت رسیدلو نو وروسته په حمله کې ماغي باندې با پټه حمله کوله چې دعوت ته ضرورت نشته نن سبا مسله ده دلته دعوت ته ضرورت نشته دغه دا کافران دي قال اسلام سره حرامیان دي نو دې څه وته د په ډیر روانه ما وي خاطر راځه التوجدنو جازونو ورونو وغیرہ هر څه اسماء دې مهیا کړی وي او چې و په دې گزار بدل باندې نو و زاده چې پټ په پلی باندې حمله کې دعوت دې تر رسیدلې ځکه د دنیا دا نشر شعات د اخبار د کتابونه مختلف جوړ اسلامي کتابونه اسلامي عقاید مسلمانانو د دې علما او تقاریر د دې بیانونه د دې دعوتونه دومره حد تر رسیدلې چې تاسو کافر پاتې نه دي چې هغه اسلام نه خبر نه وي د اخبار ګوري مسلمانانو او احوال ګوري د الله وحدانیت او د آخرت او د دې چې دنو ټول عقیدې دې ته معلومي دي چې معلومي دي نن سبا حمله په باندې کوا او پټه باندې کمین ورته دې حمله کوم دا چې حمله کوه نن سبا دعوت ته ضرورت نشته کدا خلیان وي مثال د کافرانو چې دې کم اعوان مرګري دي نو دا کسان وی او ته وې تدې دومره خبره مو په اسلام را عمله در باندې کوم چې واړې قابو کې جواب سره ورته یا تسلیم شي او یا ځان ټینګ یا بدل تسلیميږي او که تسلیم نشي نو بیا په باندې حمله او فاتح کافر ته اصل دعوت راځي وبه قال حدثنا يحيى بن الترمذي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا سيدنا سلمان بن قال قال حدثنا كما ذلك في يوم الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل مسلم وقال لنا ان سلطان الله وسلم قال لكم قال يا ثلاثه يوم قال يوم قال يا عبد قال ولي دور من فتيتم يا وذكر منكوما دي سوريا او يا تفعيل الموجود يا بديوات سوريا بنت حارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان بذلك الجيش وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوافي بن وهب عن ابي وسلم في هذا الاسناد وقال ولم يكن يكون هذا الوجه شكا باب الحديث ترتيب الامام الله على وصيته يا في هذا الاسناد وغيرها الذي نمالي باب کو بیان دي چې امیر یو سره جوړی کی بادشاہ حاکم یو سره امیر دا جوړی چې ورشه او د مسلمانانو امیر نو چې امیر امام په عمره لاره او غروس په لخترونو باندې د امیر وي نو دې ته وصیت ورته په آداب د جهاد وغیرہ ورته
ګوره ته امیر شوې امارت به په صحیح طریقې باندې سړی نیت به دې صفا وي تقوا به ځان کې پیدا کړي دا ملګرو دلته د جنګ اعلان ترتیب دا به ښه طریقې باندې جوړ کړي او دا ملګري چې دي د دې په لحاظ ساتي د دې د ناستې د ولاړ دا ملګري دې په دښمن باندې ورنوړي نو تاسو خپل ترتیب طریقه سره جوړه کړئ د جنګ هغې نه بعد دا ملګري استعمال کړه ملګري بې دې استعمال نه کړي ملګري درته ضایع نه شي ملګرو ته خیرخواهي کوه ملګرو ته بیان کوه چې نیتونه صفا کړي چې زه په کوم نیت جنګېږم زما مقصد څه شی دی ځکه مقصد خدا نه دی چې ما ته خندا وي چې ولا ډېر ښه مجاهد دی ډېر ښه تکړه دی یا ډېر ښه کلشکوپ ګرځي او ډېر ښه چیزانو دا فلانچر ډېر ښه ډرس دی وباسي ځکه مقصود یې اصلي اعلان کلمت الله چې الله تبارک وتعالی دین دا په مخ د ځمکه باندې راځي او دغه فساد چې د کفارو مشرکانو یا د دې د اعوانو ملګرو طرف نه واقع شوی دا فساد ختم شي دغه مقصود دی نو ته وایي ګوره وصیت ورته کی نصیحت او ته حدیث کې مرادي چې غنیمت مال دی نو په دې کې وتا سو هغه نه کوي غنیمت مال په دې استعمال دا چې باندې استعمال چې راځي میاني سوډک غو مینونه په یاد دا دب چې نو راځي لاچر مرمي په ټول د میاني دا ناروا پرنسپوب دې ابدا غنیمت هغه په دې استعمال نه غنیمت مزای کې نه دا کار وکړي همدارنګه دوکه باندې کې نه د ملګرو سره نه د قوم سره نه د ولس سره نه د خلکو سره دوکه باندې کې مسله باندې کوي ګډاګان مو وجني ماشومان مو وجني زنانه مو وجني شامل نه وي ګډا مو وجني چې مشهور نه وي ولید ماشوم مو وجني چې اصله په غاړه کې نه ده ورسره د حدیث تفصیل روان دي دا نصيحت دا ورته او کچیرتا بادشاہ امیر دا خیرخواهی نصيحت کوي ورته تعقیب کوي چې ګوره زما د امیر ځا کړې دي قانون باندې عمل کوي کنه او به هغه سړي په عمل نه کوله د نسب عزل واجب به معذوله قبل ان وټا او کدا عزل واجب نو پرې چې هغه امارت په دې طریقې باندې او صحیح باندې حدثنا وكيل بن جرير قال حدثنا وكيل بن جرير قال حدثنا ابن بن قال حدثنا علي إلى أمر قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا سفيان أنا قال لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرني أن أبيت وسلم وقال في خاصة الله يعلم پیغمبر علیه السلام هیڅ خاص تقوا باندې ډول ځکه تقوا دا چې چې کله تقوا راغله دا ټول سيزونه ټول کارونه مستا برابر تقوا چې راغله غلا باندې کې زنا باندې کې پردي حق باندې کوي غنیمت کې وسیانت نه کې همدارنګه مونږ به کې روجي بلی چې الله احکامات د مخلوق حقوق د دې ټول مراعات وکړي ځکه تقوا خاص کر دې امر باندې وأن الله تعالى وجود في الله يسجد لله قادر من تقدر الله ولا تقبل ولا تقبل ولا تقبل ولا تقبل تاسو ګورم خیانت مو کې کومه ده نه دوکه مو کوي مسلمان کوي پدا وګونه شولې کافر پرې دامو ولا تقولي ماشوم بوجني نه وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى 33 جنوار أو خلال نبي الله يا خلال مليون په دې دریوالو کې چې کم یو خبره دی ومنله نو ډېره ښه ده او کبي نه منلو نو هغې نه بعد بیا جهاد وکړئ اسلام مې ډېر ښه دی معناداره چې د لاس هجرت هغه وخت مدینې منورې ته ځکه د مهاجرینو لپاره چې کوم شی دی فی ملاویږي غنیمت هغې لپاره ملاویږي دې لپاره ملاویږي او که نه دې د اعراب دي لکه اعراب المسلمین بادي صحرا کې اوسېږي هجرت یې نه کړې جهاد یې نه کړې احکام اسلامي پې جاري کړي غنیمت ورته نه ملاویږي فی دا ورته ملاویږي نه او په زکات کې د دې حصه کې یا ورته ورکولی يقولون لا تقولوا إلى ديار حق الله الذي يعلم فيه ولا يقول بخلق الوصي كذب الله يجاهد ما نصير بينهم فإنما هو قدر الجزيرة فإنما قد جابوا تبقى لهم جزية عداوة جزية نواقع جزية هر چانا مسترش امام مالک او زید مولوی کافر نه عربي عجمي کتابي مجوسي ټول نه مسترش امام ابو حنیفه مولوی جزیه د ټول کافرانو سره مشرکین نه مسترش مجوس نه مسترش دانش نو هغه ته یا اسلام او یا فتح دا ټول خبرې دینه ما خبره درې ما خبره او جزیه څومره اخلي په دې کې مستلاب اصل جزیه ما شافعي ته وي په غنی باندې دینار او مسکین باندې هغه باندې په هر کال کې چې یو دینار غنی او مسکین نو دینار اقل دار دینار وو
احناف او داوی نه د دې کې فرق دی امام احمد رحم الله داوی نو د غنینا اساسا د درهم باندې متوسط نه 30 درهم باندې او چې کوم غریبي نه غنه بدلون درهم باندې د دې په مابین کې فرق دا ورته او امام مالک نے مولو چې 100 دینار بداوا او یا په 70 درهم نو دا کې دا واحد وایا فَتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلُوا وَإِذَا حَقَّ الْإِسْتِغْفَارَ أَبُوكَ لَا تَقِيمَ فَقَالَ وَلِكَتَرِهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَتَهُ بِمَثَلٍ وَلَا بِمَثَلِهِ وَلَا بِكِتَابٍ بِمَثَلٍ نو ځکه چې یو سړی نو ذمہ عهد دی ویل شي نو یو سړی راغلی د الله تبارک وتعالى او د پیغمبر اسلام عهد وسره مکو هغه عهد دا وسره مکو په خپل ذمہ باندې هغه داخل نو معنا دا ورته وعده وسره وکړه په خپل ذمہ باندې چې زه متاثر مې وعده نه زه به تاسو نه یم زه به دا نه یم ځکه کې دی چې دا سړی دی تاراوست او داخل لته نو دا ولګي هغه وعده چې کوم کړی دا نو هغه وعده چې دې تاسو سره کړی دا د شریعت چې د الله تبارک وتعالى دا او تعالی چې درشه عهد تاسو سره چې تاسو به زستوي معنا لیکن اوس تاسو سره وعده وکړه او د شریعت حکم دا به د خلاف باندې چې کوم وعده کوي اوس بس کې نو د تعارض دا وعده چې په اثر سره کولای نه أول من تؤمن بما الله وبما رسوله وإذا حصل الاستغفار كان تنزل ولا حقيقة لا تنزل ولا حقيقة ولا تنزل ولا حقيقة لا تنزل تصيب حق الله وتصيب حق الله في على قال قال هذا أمر الله تعالى بهذه حديث النبي هذا قال ذكرت أن المسلم مقاتل من أيام قال يعني أن عمر يقول المدير أحيانا قال حدثني مسلم وأجل عن مالك مقاتل وانا لا تقبل وعده ورته وکړه او تاسو ویل چې ترېشه تسلیم شریشه او زمتا وعده وکړه چې دی به سنن هغه وعده وکړه چې دی به بلل نو وعده ماته کړل چې ته واپس مشرکان او کافرانو يهودو سره خو تا وعده ماته یا ستاسو مرګور وعده کړل هغه ماته ولیکن کڅ د الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه السلام د هغه په ذمہواری باندې راوړ او وعده وکړو نو بیا ماته کوم د الله حکم ماتي پیغمبر علیه السلام حکم ماتي نو چې د الله او د پیغمبر سره حکم ماتي د دینه داخله استا حکم ماتي چې د الله تعالی او پیغمبر علیه السلام حکم سره وو علي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الحمد لله المشاهد المشاهد قال الحمد لله مصطفى الواقع قال الحمد لله الحمد لله رسول الله أن سليمان قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين الله وفوقا وقال عن سليمان حدث السبيان قال حدثنا وقد الذي قال حدثنا ابو سلمة عن قريش بن عبد الله عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد قال وزیر ورکه نفرت کې بخل واقع کېنه خلکو ته وزیر ورکه دا کار باندې کې نفرت واقع شي دغه نفرت کې خل واقع کېږي یو ستاد کردار نه چې هغه د شریعت خلاف او بلدار خل نفرت کې دا واقع کېږي چې ته مثال نفس ځان ته مجید وي د الله تبارک وتعالى د احکام او د پیغمبر اسلام طریقو د اصلاحات نو خل نفرت کې چې تاسو نه جهاد دي ته مون نه کې ترو جنمي سیاست کې نو سست کې سنت طریقې باندې عمل نه کوي او د وخت چې نو جهاد کې دې سرکل کې نفرت پیدا قلب نفرت کې پاتې کې نه همدانه تختی باندې کې اساني په خلکو باندې کې ستانه تا ولا راستا خوراک ستاسو چې مثال تشفیزي الته خطر دا کور ولا ویریږي چې دا خلناغ له کې چې موږ ته ضربه ملاو نو خلکو باندې تختی نه کې خیر یو دې کې دې کې ته ودی نه پښوا ته ول پښو وکړه ترجمه وی جمعات کې نه د جمعات کې شپو یا یو لري یو دی وی چې جنو د آزاد وکړه یو دې دلاله ټول وخت متي راو الته یو ما خام لاشه روټي وکړه ما څه چلو دي چې په بلې څه نه لاشه الته یو 2-3 غنټه سلو تیرې کا وې خطر ده چې جاسوس به جاسوسي کړی چې دلته خو چې جنو د مجاهدین دي کې دې شاپو یا بلو کې در باندې دې نه بل دې تلاشه کړ خل تکلیف کې مواقع کېنا هم په روټي کې خپل لاړې دوه تاګي د پیراوړ مړ کا بچت ټوله ګډ حلال د کریم ولا تاسو دا نه روان ځکه دا خو سختي ده په خلکو باندې او بل دار چې خلک تا خدمت کوي تا ترویب درته هر څه کوي بیا مته دا دې نه خاص ساتي دا یو خبره وا یو کیسه وا یو مسلې وتا پیراوړ نو بیا باغې ته ګړي تورې نه چې دوه یې دې نو هغه باندې سختي کې سختي به باندې مکوا دا چې دې راټا ما
هغه د باندې خبر مکوا کندل مکوا یا روپی درولم نو له ستاره شعر اوري دا بیکاره دي چې مال نه ستاره اندازې موږ دا تاسو دا وخت نفرت واقع کوي ډیر خلدان دی په نامه د جهاد باندې هغه لاړ شي خل نفرت واقع دي د پاره چې موږ دې نو خلق باندې سختی کې دی پاره سبي شپه وو کې روپی وو خوري او سبي مغه سره رانیول هغه به وحه نه و دا هغه صلی دا مسلمانانو د خلکو زړه توري نبی رسول الله نفرت کې بخل واقع کینا چې کردار اخلاق وجد پکې چې خلکا تر مینه محبت پیدا شي چا تر رواني او دلته تر چل حلال او دا څنګه چا تر رواني دلته د پته دروازه باندې وفي قال حدثنا بكر بن جابر قال حدثنا وجه منصور عن سعيد بن ابي هريره الذي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي قال يكفي ولا تمسك وبشر ولا تنافي وتقاوى ولا تقترب وفي قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا سفيان وعن قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وفي قال جماعه التبين يده قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن وليس بن عبد الله بن يقول عن النبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي ولا يقترب وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شيخ قال بيان حدث رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر الى قال سبحان الذي جاء قال سبحان مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقوا ولا تنكروا انه قلب تغرق حرام خبره نفرت خبره وقلب وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن سعيد وابو تعالى قال حدثنا ابن محمد وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وقال كل من عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء الله فلولي ولا دين يوم القيامه وقول كل قادر يوم الى هذه الرسول الجواب کټی ویل کی دا هغه صورت چې غدر تا ضرورت نه وستا د وادي په پوره کول باندې قدرت لري او پوره کې نه او دلته د حدیث کې نه امام باندې شوی چې تبع غدارت نه وعده کې بغدارت نه رعیت سره بدوله نه او دې چې ما داسې کې ما مشر کې ما نسی ما چې جنو قومندان کې ما دا کې بداو کوم بیا وعده ورته کوي یو وعده پوره کړي د کافرانو سره چې وعده وکړ کافر سره غدارت دانه یا معنا دادا وعدارت باندې هغه امانت چې الله پاک د رعیت د دې مشرف تا په غاړه کې اچولې ده چې د دې محافظت کې د دې په خیانت نه ساتي همدارنګه د خلکو باندې بشفقت کې نرمواله وکړي د دې په دې باندې څه سختی کې خلکو باندې تقوا نه کې خلکو سره نرمواله نه کې د دې ضرورت پوره کې نه نو دام عدالت یا معنا دا چې څو لګیږي چې کوم شی سبب د فتنې د فساد په د قوم د ولود د خلکو نو هغه کار وصل نه کوي دام ګور غدارت کې داخل نو دا او دام داخل دی چې حاکم بادشاہ سره با امت او د دې رعیت دغه غدارت چې صالح نیک بادشاہ وي هغه د شریعت د امور تابعدار وي او رعیت دغه په خلاف باندې پورتګي او دغه په خلاف ګڼه پورتګي دام غدارت دی نو د دې چې جنو ډنډه په باندې ولاړ چې عادل مسلمان بادشاہ دغه په خلاف باندې څنګه راپورته شي دغه خلاف تاسو وکړو لکه څنګه د امام غدارت د قوم سره ناروا دي همدا د قوم د غدارت د بادشاہ سره ناروا دي دا قوم د غدارت دي وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عمار قال حدثنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا قاسم بن جويرية قال معنا في نبي عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال حدثنا ايوب وهو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ينسب الله له لما يوم القيامة كما يقول قال ولا بقدرة ولا قدرة فلان وبه قال حدثني حافظ بن يحيى قال أنا يوم قال أخبرني يقال لله عن عبد الله وقال لي عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل قلب يوم القيامة وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومشارك قال حدثنا وفي ابي قال حدثني محمد بن بخاري قال اخبرنا محمد بن ابي يعني ابن الله رضي الله عنه عن النبي عبد الله
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل رجل يوم القيامة وقال يقال هذه بدر فلان وهي ما يعلم أن تقول إبراهيم قال أخبرنا المسلمين قال وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا سورة الاختيار الإسلام ويحدثني عن عبد الرحمن يقال هذه بدر فلان قال حدثنا أبو بكر بن جبل قال حدثنا قال عن سيدنا قال يزيد عبد العزيز قال قال لا من يحدث لنا في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يوم القيامة ورسوله قال هذه رسول الله قال حدثنا محمد بن سنة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شوف الأنصار من أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يوم القيامة ورسوله قال حدثنا محمد بن سنة وعبد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قريب عن أبي بكر عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول قال الإمام عن يوم القيامة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مستقيم القرياني قال حدثنا أبو بكر عن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الإمام يوم القيامة ويقول قبل قبله على وأسعد ولا أمر ولا أمر أمر قبل أن ينبي عن النبي جواب استدلال بالحديث بعض دې په جهدا دوکه په حرف کې چې دا جایز کتا وعده کړی او وعده ماتواله غوړي دا جایز نه یا یو کافر د امان ورکړي وي او بیر ته لګيږي دوکه کې ورته دا جایز نه دا حلال نه امان چې ورکړي نو هغه امان برقرار ساتي او دروغ ویل دا په جن کې دا جایز څنګه چې دروغ ویل توریه کې کنایه کې کافر د نفقتنه کیاره من باندې ورته حمله کول اراده نه لري او څو تیر پته لګیږي نه نو موږ الله چنجانه تیار نه یو هیڅ معلومات نه هیڅ پته نه یا ورته چې نه یاره تیر ادم کو نشته او زړه کې چې موقع برابر نه وتا کړو دا چې خبرې د کافرانو سره کې ځای او دوکه ورته دا چې یا مثال ته ولګي دا چې رواني دشمن بچا څه کوي او ته دې مدرسې نه روان شو مانګو ته دشمنو دا نه چې د تنګي ته دی واغه بل طرف ته لاړ چې مانګو بلا چې بارا دا دې تاو چې نه رواني هغه چې جنو غنی خان روډ وې کړ خان روډ هغه روډ باندې پیټ ته واپس لاړ شي نکته باندې ذخیره شي دشمن باندې حمله وکړي هغه خبر نه دا په اعتبار هغه زمانه ته نو و زمانه کې دا جایز چې دشمن یو ځکه ته بل طرف ته لاړ شي مزل کې هغه چې زلال موږ خو تیر دي چې ته بل ځکه حمله کوي په ټیم کې بیا ته واپس شاته نه ملاتاو شه مقصد چې اراده ده هغه دې دشمن باندې حمله وکړي دشمن محاصره کوي وای دا ستاسو لپاره دا جایز دا اوان وفي قال حدثنا يوسف بن سعد وعبد الله بن مهاجر والدنيا بن مرعي قال وقال حدثنا بن قال جماعة جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حق خدا دا معنا ده دا باندې کې دشمن په روانه نن سبا کې نشکو دی غاړه کا چولې راکټه ته دشمن دی ویني دی غازونه دی ډرون دی تیاری دی ټانونه دی دځ کیږي او څنګه سنیا نه روان نه دوکه دار انتظام ځان پر کانی ته یو دې ځان محفوظ ته ځان حفاظت وکړه چې دوکه څه معنا ځان بچ کول دشمن وهل دشمن ته دوکه ورکې دوکه داسې ورکې دشمن روان دي تیل ځلې پټ یو ځای کې ورته کېږي راغی در باندې دشمن باندې حمله وکړي دشمن ته بداسه نو ورته چې تاسو ضرر پوره په دشمن ته ضرر ونه رسي دوکدار چې ځان محفوظ کا دشمن ته دوکه ورته دشمن کوه ځان بچی نه بچي او تاسو راځي چې الله تعالی دوه راځي چې تاسو یې سره سلام دا تمنا مکو چې دشمن دا چې جنو دشمن وي کافرانو چې دوه سره مخامخ ما مدد کوي ما مدد دا باندې ولې کې یو عجب یو دویم دار ته په ځان باندې راځي دشمن مقابله خدای الله په توفیق دی الله په مدد دی په ایمان کې د الله توفیق الله مدد نوي د څومره کافرانو د څومره اسباب او وسایل په دې ټکنالوژي ورته یو کست بنا ورته د څومره وسایل سره د دې سپیمونه باندې په ځان نه پیږي چې څه کلو کو د دې خلکو نه څنګه ځان خلاص هغه ملازم هغه اول کې چې دی راتلل نو هغه یو بیان وکړي هغه کې یو خبره تاسو کړو د دې تاسو خبره وکوم د دې کافرانو یو خبره کوم یا هغه دار
یو ګورا مسلمان باندې راتل اذان دي یو مسلمان نبی ځان خلاصول لري ګران دي او دا حقیقت دی قرآن په اثر جادونو کې غر غر کوشنه والله شیطان په اثر کومه دی وبال چې تاسو دي په دې یې ورسره تاسو ځان خلاص کومه دي ځان چې نو ورته ځان خلاصول دا حقیقت دی راتلل آسان وو وسان خلاصول دا ورته ذکر ګران دي د استعمال په څه تللې دي او چې دې دینو شرم دې ارته بوته کې چشته څه د پارتلی وي اثر سره ورته کوله حیران دي یو وخت دي د دې دلنه مخکې جواب درو اوباما هغه ویلو دا څه وکي د طالبانو مشران دا بچ کې دې سمو وي ودا د خدي له خبرو ته کې نه به د مشران دومره جذبه کې ولا کا تاریخ کی خبرم تر سره وږي بیا خبرم تر سره نه کې ګور دا مشران هم له کوي لا مشران وي دا د غویر هیبت معنا دې دومره خبرو ته مذاکرات او خبرو ته ډېر انتظار چې څو بدیل سره کیږي یو وخت په دنیا کې پر بدل نه او سیده سوال کوي نیولې نه ارجاته یره مناسب پورا کړی تاسو پورا کړی نو خبرې راځي ودا څه شي دا دې چې ځان کې غرور تکبر نه راوړي دا خو د الله په مدد تا کار کړي او د دشمن سره مخامخ شو مدابو کوم دا غرور تکبر دي اعتماد په ځان باندې اعتماد په ځان باندې نه کې اعتماد په قوت نه کې واعد لهم استطاعتم قوا طاقت اسباب برابر او په دې اعتماد نه کې استاد توکل بروزه په الله تبارک وتعالى دا معنا ده نو بلدار چې احتیاط وکړي په ځان کې استاد دې دشمن سره مخامخ کېږي بیا به چې کله مخامخ شوي بیا به تخت نه چې اول تمنا کې کله مخامخ شي ځکه شوی نه تخت چې نه تا د مونږ ذکر کړو بیا نو بم ولېدلی چې بم ولېدلی او سملګری ځکه شي نو هغه یې لکه بم ولېدلی او په نالې کې اذن خطر نه غره ولېدلی په جواب ولېدلی نو دام التفروت شاوتني ولې یزم کس شي څه دې ځکه دی ودا خټ می لګېدل اځ دې ذکر ودا خو خطر یې نه ولا بیا دومره متوجه دومره سکوتي چې بیا کټم درمانی ولېږي نه اول چې بیا مخامخ شوي دشمن سره بیا استقامت پیدا کوي بیا مضبوط دشمن په مقابله کوي اور وفي قال حدثنا الحسن بن علي بن سلمان وعبد الله بن قال اخبرنا وعن النبي ومهيد وعقاب عن الزكي وعن خالد بن عبد الله بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال ابو هريره رضي الله عنه به قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا قال اخبرنا الزكي قال اخبرني وقد قال في كتاب وعن عبد الله رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يقال يوقع فكذا قال الى امر يومئذ لا قال الحمد لله الى حرب الحموديه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الايام التي يقول ابوها وينتظر حتى اذا مات الشمس قال فيك فقال يا ايها الناس لا تمنعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربكم بدن کی باطن کی دین کی دنیا کی آخرت کی عقیدت عام دې سوال کې نه کوي تحت ذراع السيوف قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انزل الكتاب المسلم تعالى عن احبابهم بالمنصور قالنا وانصرنا عليه قال استنزاع دعاء من كلمات عبوي وبه قال حدثنا ايوب منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي خالد قال حدثنا ابي وقال الله تعالى قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم على احبابه دې کې اشاره دی نه چې ګوره دا څه باندې اسباب برابر کی وسیل برابر کی آزاد سره غړډیو کیو نن به دشمن ذاتي ذاتي او خندق څه وشو سره د اسباب دیوالي نه دغه حالي شکل نه دې سره ته به څه کې دعاګانې بغواړي د صبات د لقاء الله ته متوجي کیږي چې کله تا فتح او دشمن دی او کامیابی ملاو شو بیا به غرور تکبر نه کوي بیا به نورم عاجزي کې الله ته سجده ولګو یا دومره غټ کافر دی په ما باندې او یا الله تعالی د نورم الله تبارک وتعالى ته متوجي نو معنا دا ده نبی رسول الله صبر په قتال کې په جنگ کې دي کې په صبر کې نو ګویا کې دا د آداب او د قتال د اشاره اسباب برابر کا غرور تکبر مکوا به دعاګانې غواړي الله ته متوجي شه چې څومره الله ته متوجي شي دومره الله ته تفقه او نصرت کامیابی ده اللهم انزل الكتاب والحكمة والتعليم الله عظيم وتنزيله وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابو بكر بن جراح بن قال قال سمعت نافع مثل يوقع رضي الله تعالى عنه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قال خير انه قال ابن احمد ورجل قول الله تعالى
قال حدثنا وسام بن يوسف قال يوم الجميع هذه الروايه قال وذلك قال في روايه الصحابي قال حدثنا حجاج بن جابر قال حدثنا محمد قال حدثنا عمار بن خالد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم القيامه اللهم انك انك لا قوه الا بالله کته وي ته عبادت او خدمت معنا دار چې د جماعت سے صحابه دي کدی ملشو الله تعالی عبادت او خدمت کوي دا څومره حدیث کړه معنا دعا چې کې دعا نو دا ډیر په عاجزۍ تضرع سره الله تبارک وتعالى نه سوال کې یا الله مونږ ډیر کمزوري دا کافرانو ډیر اسباب دي تیاری دي سره کوئی سمجھتا ستا مدد مونږ سره دې مدد شامل حال کې دا دعا به وکړي نو هغه بعد په دشمن باندې اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الا نقول له الخير معاف ومن ایمان کامل جو ملګری جامع سے دوریا کی دعا ہو کہ اللہ ذریعہ کی غیب نصرت یا اللہ سنت کی خدمات کی غرض کو قبول ورکو یا اللہ سره ټول مرګونه یا الله حفاظت الله ټول مسلمانانو حفاظت طالبان الله فاضلان عالمان دین کے بندگان الله دې حدیث مبارک او علم دې الله دې د دین په حدیث او علم باندې الله منور یا الله اسلام دې دین په هر ځای کې هر وخت کې راځي کامیاب ارتدان مسلمانانو راځي یا الله دې خاتمه ټول ایمان کامل یا الله دې موږ مدد سبحانه والله عبادت اللهم انصر الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرج بنيانهم وذل اقامهم اللهم خذ مقادير مقتدر اللهم خذ مقادير مقتدر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن عوراتنا اللهم استرنا بسترك الجميل وصلى الله تبارك وتعالى